بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قصد سورة بقرة آية نمبر 224 بوایو انشاءالله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل الله او مگر زوی نم د الله تعالی عرضتن ډال لایمانکم د پاره د خپل قسمونو. خاص دلته لکه دا وی کنه چې بل قانون بیانېږي کنه هغه دا چې لکه د الله رب العالمین د نوم په تعظیم او اکرام کوي. مطلب د الله د نوم په تعظیم کوي. خدلته بس لکه دا وایي چې د الله نوم مگر سوی ډال، مطلب خپل د څه لپاره؟ د خپل قسمونو لپاره. نو هغه څنګه؟ هغه داسې کنه چې بس یو انسان یې کنه او هغه مطلب داسې وایي کنه چې قسم مې دی په الله باندې چې زه به مونځ نه کوم. نو ګوره دلته د الله نوم یې څه وګرځولو؟ ډالۍ وګرځولو کنه. لکه څنګه چې په جنګونو کې لکه خپل ځان د تورو د نیزو کنه د بچ کوي او لکه ډال سره ځان بچ کوي. نو دغه شانته کې لکه دوی چې دی نو د الله نوم مطلب ډال ګرځوي کنه. نو یو خدا کنه د الله د نوم قسم یو خوړلو او بل یې دا وکړه چې د الله رب العالمین نیکی چې ده نو هغه یې په ځان باندې څه کړله؟ بنده کړله. او لکه دا وی کنه چې قسم مې په الله چې زه به مونځ نه کوم. نو د الله په نوم یې قسم وخوړو، خپل ځان یې د نیکۍ نه هم بچ کړلو، لکه منې کړو، نیکي د ځانه منې کړه کنه. او دا د هغه ذات نافرمانی وکړه کنه، د کم ذات چې قسم وخوړو. نو ګوره څومره لکه د ګناه خبره ده. ټیک شو؟ بل قسم په الله چې زه به تقوا نه کوم، قسم په الله چې زه به اصلاح نه کوم، د دوو بندګانو په منځ کې صلح نه راولم. او مطلب الله وایي کنه چې لکه خامخا مگر زوی نوم د الله ډال خالی ایمانکم د پاره د څه؟ د خپل قسمونو د پاره. ان تبرو او دا چې زه به نیکي نه کوم، وتتقو او تقوا به نه کوم، وتصلحو او اصلاح به نه کوم بین الناس په منځ د خلکو کې. خواست دلته کې د الله رب العالمین نوم چې دی نو هغه پټ دی که نه. دلته بس تپوس کړی شوی دی که نه چې مطلب قسم خوړل چې دی نو هغه جایز ده او که نه ده، حلال دی او که نه دی. نو مسله دا ده چې قسم خوړل چې دی نو هغه جایز دی او حلال هم دی. ټیک شو؟ خو هله مطلب خوړلی شي چې په هغې کې لکه دینی او دنیاوي څه مصلحت څه فایده یي که نه، هله به قسم خوري. اسې به لکه مطلب اسې بلا وجه قسمونه خوړل چې دی نو هغه منې دي که نه. او په خپل الله رب العالمین په قرآن کې که نه نبی علیه السلام ته حکم کړی دی او حکم یې دا کړی دی که نه چې دا یې ورته ویلي دي چې که نه قل ووایه ای پیغمبره بلا ولې نه، وربي او قسم مې دی په رب باندې قل ووایه قل بلا وربي لا خامخا ولی به ناراضي تاسو ته قیامت، مطلب خامخا به تاسو ته راځي قیامت. نو نبی علیه السلام چې دی نو هغه لکه په خپله لکه دعوت کې او خطبه درس وغیره که نه دی کې به یې لکه دغه شانتې کې به یې وی که نه چې انسان د الله په نوم باندې قسم خوړلی شي. مطلب دا که نه چې د الله رب العالمین په نوم باندې قسم خوړلی شي، خو د بل چا په نوم باندې قسم خوړل چې دی نو هغه څه دی؟ هغه شرک دی. نو جامع ترمذی کې حدیث دی که نه چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی که نه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چا چې د الله د نوم نه علاوه
د بل چا د نوم قسم وخوړلو، نو هغه څه دی، مطلب هغه شرک دی، هغه یو قسم لا شرک وکړو. مطلب دا چې لکه بس انسان وایي که نه چې زما دی مطلب ستا مور او پلار باندې قسمي، یا خپل مور او پلار باندې قسمي، یا په بچو باندې قسمي، یا په فلانه فلانه باندې قسمي که نه، یا د قرآن قسم یا د کعبې قسم وخوري، نو مطلب دا جایز نه دی. د الله رب العالمین د نوم نه علاوه لکه د بل چا نوم باندې قسم خوړل چې دی هغه جایز نه دی. یا لکه څوک وایي زما د کعبې قسم که نه، او که داسې ووایي چې ورب کعبه یعنی د کعبې په رب باندې مې قسم دی که نه، نو داسې ویلی شي چې رب کعبه باندې مې قسم دی، نو داسې ویلی شي، خو داسې نشي ویلی صرف چې زما دی د کعبې قسم وي. او مطلب حدیث دی که نه، حدیث کې دی چې عبدالله بن مطلب یو صحابي که نه، د هغه نه عبدالله بن سمره رضی الله که نه، د هغه نه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي که نه چې په تاسو کې لکه څوک قسم وخوري، او مطلب بیا دویمه خبره چې که نه، نو هغه د هغې نه مطلب بهتره یې غوره یې که نه، نو هغه څه کولی شي، هغه مطلب خپل قسم چې دی نو هغه ماتولی شي، خو هغه به څه کوي، هغه به کفاره ورکوي. ټیک شو، لکه چې هغه وګوري که نه چې هغه بل کار چې کوم دی هغه بهتره دی. مطلب داسې که نه چې انسان لکه قسم وخوري که نه چې قسم مې دی په الله باندې چې زه به د فلانه کور ته نه ځم، ټیک شو، او هغه د هغه رشته داري، ټیک شو، نو او بل دا چې لکه رشته داري ماتول خو دا خو ګناه ده که نه، نو هغه بیا په دغه وخت کې لکه دا خپل قسم ماتولی شي، خو کفاره به ورکوي. او کفاره چې ده نو هغه 10 کسانو ته روټۍ ورکول، او یا 10 کسانو ته کپړې ورکول، ټیک شو، غلام آزادول دي، نو مطلب کفاره به ورکوي. نو دا خو لکه ښه کار دی که نه چې هغه قسم مات کړي، ځکه چې د خو رشته داري یو قسم د ختمولو لکه صلح رحمي که نه، دا خو دغه دی که نه، مطلب دا چې لکه رشتې ماتول چې دی نو هغه ښه خبره نه ده که نه، نو مطلب قسم دې مات کړي او کفاره دې ورکړي او خپلو ګرځې لاړ شي. والله او الله تعالی سمیع علیم، اوریدونکی او علم لرل والا دی. سمیع سننے والا او اوریدل والا او علم لرل والا دی. صحیح شو. صدق الله العظیم. فی امان الله.